بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ستاسو په مخ کې ما د الله د کتاب څخه یو آیات ووایي، شپږویشتمه پاره ده، سوره الاحقاف دی، څلورم نمبر آیات. دغه آیات د هغه مشرک ملا په باره کې دی چې هغه ملا فاتح، هغه ملا فاتح الکفر و شرک عبدالخالق سیفی، هغه په دا کتاب کې لیکلی دی او کتاب یې دا دی التحقیق المختار لرد المحتار. دا کتاب یې لیکلی دی د کفر ډک، د شرک ډک، د دغه آیات په مطابق سره دا کافر مشرک لعنتی دی وای که څوک غوث الاعظم راننګوي دا جایز دی، دی وای که څوک دا مړي راننګوي دا جایز دی، هر هغه کفر دا جایز کړی دی. دا کتاب زما په لاس کې دی، تی سوچ وکړي په دې کتاب کې دا لیکلی دی چې غیر الله راننګول دا جایز دی، پر 199 صفحه باندې، پر 199 باندې، پر 200 باندې، پر 200 اوله صفحه، پر 202 باندې، پر 204 باندې، پر 205 باندې غیر الله راننګول د الله په قرآن ثابته ده چې له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دا الله نه ما سوا چې بل څوک راننګوي دا د الله په کتاب په سوره رات کې 14مه پاره ده، 14م سورت 16 نمبر آیات. الله دا سړی کافر دی، دی په دا کتاب کې لیکي پر 201 صفحه باندې وای که چیرې یو څوک دا د کتاب تی راواخلي ویې ګوري، دی دا پر 201 صفحه باندې لیکي که یو سړی 1000 وار ووایي یا محمد، یا 1000 وار ووایي یا رسول الله ووایي، نو دی وایي بیا به دغه سړی نبي صلی الله علیه وسلم یا په خوب کې وویني یا به په ویښه کې وویني. آیا اوس دا عقیده د اسلام که د کفر ده؟ نبي صلی الله علیه وسلم په ژوند کې او په ویښه دی ویني. آیا دا خبره د اسلام مطابق ده؟ دغه بېدینه وایي که د غیر الله څخه مدد وغواړي دا جایز دی. دا په دغه کتاب پر 250 صفحه باندې لیکي، وایي شیخ موسی چې و هغه په ورځو په شپه کې 80,000 واره 80,000 واره د الله کتاب ختم کی. آیا دا امکان لري؟ بیا وایي او سید ابن الکاتب صوفی وایي دا به په یوه ورځ کې 4 واره د الله کتاب خلاصوي. وایي دغسې دغه 80,000 واره د الله قرآن ختم کی، دا به پر مکه باندې راګرځېدی، سیده به د طواف په وخت کې د الله قرآن شروع کړي،
د اجر اسود څخه به شروع کړي او تر دروازې پورې چې به کلي دغه به ختم کړي. آیا دا امکان شته دی؟ دا هغه خبرې دي چې ټوله د الله د قرآن په خلاف دي او دغه او قرآن چې دا وایي د ده سره بار څوک را دا هر سړي هغه عرف اورېدی. اوس 80,000 واره قرآن ختم کیږي و دغه مشرک ته موږ وایو، دغه لعنتي ته موږ وایو چې قل ارأیتم ما تدعون من دون الله، قل ورته ووایه ارأیتم آیا تاسو وینئ ما خبر کې ما په هغه باندې تدعون چې تاسې راننګوئ من دون الله ما سوا د الله نه آروني را وښیاست ماذا خلقو څه پیدا کړي دي، دا ستاسې برحمان څه پیدا کړي دي، دا شیخ عبدالقادر جیلانی او څه پیدا کړي دي من الارض په مځکه کې ام لهم یاسته د دې لپاره شرکن یو حصه، د دې لپاره په مځکو په اسمانو کې د الله په دین کې یو حصه شته. دی د جاهلو زوی وایي دغه د انا سره نکاح او د المسیح سره نکاح دا د الله په قرآن په حدیث کې نشته. آیا چې نشته نو دوی څنګه دین کېدلی شي؟ دا زموږ امامانو دا پر موږ احسان کړی. الله و اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، دغه لعنتي خپل د تصوف هغه بېدینه صیب الرحمن یې په ربوبیت نیولی دی، هغه چې کم کفریات وایي هغه د ده دپاره دین دی. نو الله وایي دی وایي دغه د انا سره نکاح دا زموږ امامانو حرام کړي دي. آیا دغه د صحابو په ټیم کې دا خبره هغو دغه د انا سره نکاح کړې ده کافره او لعنتي؟ دا ټوله چې ابا یاد کړي بیا د پلار د پلار پلار د تر قیامته پورې امهات چې یاد کړي بیا د مور 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 د تر پایه پورې او لور یې یاده که الله پاک د دې لور لورګر دا کې ارامي دي. نو دا نه پوهېږي د جاهل کافر مشرک الله اروني را وښیه ماذا خلقو څه پیدا کړي دا ستا شیخ عبدالقادر جیلاني، د ده دپاره په مځکه یا په اسمانو کې یو حصه شته. ایتون راوړه بکتاب یو کتاب من قبل مخکې تر دې من قبل مخکې هذا تر دا کتاب تر دغه کتاب چې زموږ دی پر ایمان دی د الله کتاب دی فرقان دی قرآن دی او آثارة من علم یا داسې علمي آثار وي د انبیاو څخه پاته سوي د عیسی علیه السلام د نوح علیه السلام د نور انبیاو څخه ان کنتم صادقین که یا ستاسو رښتیا وایي. دی جاهل لیکي او سړی نه الله پېژني نه اسلام پېژني نه نبي پېژني چې مړ سولو او ملایکې سوال جواب ځین کوي هغه وایي من ربک ما دینک من نبیک، دی نه په رب خبره نه په څه خبره زه خالي شیخ عبدالقادر جیلاني پېژنم. آیا دا عقیده د کفر ده که د اسلام ده؟ وایي شیخ عبدالقادر راغلی دا د ځانه او د هندوانو خبرې جوړې کړي دي. په دا کتاب کې تر 100 زیات کفریات دي. دا جاهل خلق گمراه کوي، خلق او کافران کوي. اے د الله بندگانو د الله قرآن مخ ته کښېږدئ. الله وایي وما یجعد بآیاتنا الا الکافرون، الله زما د قرآن انکار نه کوي مګر هغه سړی چې هغه کافر وي. د هغه رقم الله وایي چې ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. الله څوک چې زما په نازل شوي کتاب فیصله دا کافر دی. چې ته امامانو او ملایانو تر الله لوړ کړ. دی په دا کتاب کې لیکي چې یو سړی پیر وي دا هر ځای ښکاره کېدلی شي څو ځای. دا د کفر خبرې دي، دا د بېمانۍ خبرې. تصوف هغه لار ده، هغه د کفر لار ده چې هغه د وحدت الوجود عقیده لري، هر شی الله بولي. دا تصوف کې بل عقیده ده وحدت الشهود
هغه وایي په هر شي کې الله ښکاره کېږي. بل د علول وایي الله راغلی په هغه پیر ننوتی علول یې وکړي نو دی الله هر څه بیا ونی. دا عقیدې د کفر دي. دا د وحدة الوجود وحدة الشهود او علول. دا د سیف الرحمن بېدینه لار ده. دا د هغه کافرانو لار چې الله د قرآن څخه مخ اړوي. الله وایي وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. زما د قرآن انکار نه کوي مګر کافران خلک. الله دې اوس توفیق راکړي چې دغه قرآن واورو د دغه بې ایمانانو او ملایانو څخه ځان وګورو. دا کفار دي. دا د الله د دین دشمنان دي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.